الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو کچری یو ښځه په کور کې اعتکاف دپاره ناسته ده، آیا دا ښځه کور کورونو دپاره اعتکاف ځینه روتی شي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو کچری یو ښځه اعتکاف دپاره کور کې ناسته ده او اعتکاف دپاره کور کې یو ځای مختص کړی ده، نو دغه اعتکاف ولا ځای د ښځې دپاره داسې ده لکه څنګه سړی دپاره مسجد، لکه څنګه یو کس مسجد حدودو نه شرعي عذر نه بغیر نشي روتی، همدغې طریقې سره زنانه هم دغه اعتکاف ځینه شرعي عذر دپاره روتی شي، شرعي عذر نه بغیر به د اعتکاف ځینه نشي روتی. که بالفرض دا ښځه کور کورونو دپاره اعتکاف ځینه راووتله، نو دغې ښځې دغه اعتکاف هغه فاسد شولو، یعنې اعتکاف یې بیا ماتېږي. ها دومره کولی شي چې دغه ښځه که چېرې اعتکاف ځي کې ننه کور کورونه کوي، مثلا اوړه لندول شو یا بل څه کوي، یعنې کور بل څه کار ده، دا اعتکاف حدودو کې ننه کولی شي. مطلب اعتکاف دپاره کوم ځای مختص کړی ده دې کې ننه کولی شي، خو لیکن بهتره دا ده چې دغه ښځه اعتکاف ته کیني، نو د اعتکاف کینستو نه مخکې دغه کارونو دپاره بل څه انتظام جوړ کړي، یعنې بل چاته دا کارونه حواله کړي او اعتکاف چې کوم ده دا د عبادت دپاره سړی دې ځای کې کیني او ځان دپاره ځای مختص کوي، دنیوي څومره کارونه دي هغوی نه د ځان سیړته کوي. نو بهتره دا ده چې اعتکاف په ځای کې هم دغه کور ولا کوم کارونه دي دا پرېږدئ، دا بل چاته حواله کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.